ځان سره واخلو او چرته ځان سره محفوظ کا. الله تعالی دې مونږ ټول سړی کی تاسو ټول امين وایي ښا. الله تعالی دې مونږ ټول مونږ سړی یو خو سړی نه یو ښا. دې مونږ سړی دې ډېر لږ زور ورکړي. خدای دې مونږ سړی کی سړی یو خو سړی نه یو. الله تعالی دې مونږ کې سړی توب راولي. تاسو ټول امين وایي. عزیزانو نو عرض به کو تاسو خدمت کی چې سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې زما قومه دا عزیزانو نو عرض به کو تاسو خدمت کی چې سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې زما قومه دا چې تا تکم خبر کوم دا الله والا دا هغه ورته وې دا ستا خبره د لیونو بیل دی دا د لیونی چې غدا دنیا کې څوک دا خبره نه کوي دا ته چې کې تاسو ملګری پکې نشته تاسو مرڅو دا ووټ نه کوي. خدای دې د ووټ به خو باسي تاسو ټول امين وای. کله دې قوم د ووټ خدای به خو وستنه دې قوم له بس سره خیر لار به ملاو شي. ځکه ستا ووټ ستا د ووټ څه قدر او قیمت دی. ستا ووټ استعمالي کی کم ځای ستا ووټ استعمالي کم ځای تاکي لا سوچ نشته انساني سوچ لا ستا سره راغله نه دی چې دا ووټ استعمال کم دې سره زسو کوم د دې پاسات باندې څه بدلون راوستل غواړم. نه خمړه چا تر بور سره جګړه دا د چا بل امیدوار سره جګړه دا چا ډاله ټپاله دا سو دیو بل پته لګای نه بس موږ خپل پلاني سره یو موږ وګیا ورسره ته پلاني سره نو بس یو ورسره علامه د لعنتی نظام نه چغې والي وي چې الیکشن ممبري کونسل صدارت الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے. دا قوم تباہ د لعنتی نظام کو ماوی جمهوریت پکار دے بیا امریکی او برطانیه غوندې او یا بیا شهنشاهیت پکار دے د سعودي غوندې او د عربو شیخان چې سړي باندې مسلط چې خبره کوي داس ولا ور کوي ښا داس ولا ور ادا زمونږ دا دې ته سوې جمهوریت وای ورته وایي لږ زور سره د جمهوریت وای دا شهنشاهیت ته دا جمهوریت ته کدا څه شه دي قسم دې که د سیاست په کتاب کې او د پولیټیکل ساينس په کتاب کې زمونږ د نظام ډیفینیشن کې ویني د ورسړي ځای نیم ښا چې دا په دغه ملک کې کوم نظام دی د تعریف څه دی د دې ډیفینیشن څه دی. عزیزان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین و او زما قوم والله کذبلی ونیم یا زب گمرایم یا زبد ضلالتونا پوی شکارم. خو دې ځانو چې 200 لیونی او یو پکې روغ ور پرې دي نو لیونی پکې کم یو وایا هغه 200 نه تاسو کې لیونی پکې کم یو دي دغه روغ پکې لیونی دي. نو علیه الصلاۃ والسلام څخه ټولو خلکو دا ویغه لیونی روان دي وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. اللہ تعالی فرمائے چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام متعلق وی خبر مشهور کړه چې انه مجنون چې دا مولا ډېر لیونی دی. دا مولا لکه پیغمبر سي خو مولای نو پیغمبر څه شي مولا وی او ته چې مولا پس کفر شروع کې نو تا ته بیا دا فکر ني چې دغه مولا دا سلسله رسول پاک ترسي او بیا حضرت آدم او حضرت نوح علیه زکه کوا چې دای مولایان نو دا بل کفر دی مين چې دای دین باندې نه پوهیدل او کوا چې دوی مولیانو نو چې ته مولا پس کم کفر وای او پیغمبر ته راته توهین تصورم په ذهن کې راغی ایمان نه پاتې کیږي نو که کنزل دی ورته وکړل نو بیا وای. عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی وقالو مجنون وازدجر اغوی وی دا لیوانه دے مجنون لے چه کم زای تبوم تو او دبا خبر شروع کولا آغلتنا بے او گنڈور پسی پاسی کینا استاد جی کینا نو علیہ السلام ورطید مرد تصدق کوئی سیه زولی کینم زبا خبرکوم اللہ والا مرکلو پیچا کانی شروع کرل خو نو علیہ السلام خبرانو پری خودا بس آخیر دا زردی خلی رہنا آگے دا زردی 950 کالا 950 کالا یو دا خدای دنیا دا یو د خدای دنیا دا زړه دی خپل راغی. قران کریم فرمای اخیر خدای ته تقریر شروع وی خدای ته خو ویني خو زمانه واوره قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا وی الله باندې قوم ته دعوت ورکو ستاواله خبره مې وکړه د شپې مې هم کړې د آرام مې نه کړې دروازه مې
هم کړی دا آرام مینه دې کړی. قال رب انی دعوت قومي لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. الله چې زور ته خبر کوم نو دوی زمانہ تیغ تا کئیما والا خبر ناوری. وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم ما چې کلم دوی ته خبر کړی دا د دې د پاره چې تور ته مغفرتو کې بخنه ورته ورکې. لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم نو دوی وګونو کې ګوتی ورکړي چې لیونی خبره وانه وري لیونی خبره وانه وري. جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. جامع غوند کړي دي محفل نه بندواره او په خپل کفر باندې ټینګ ولاړ دي په خپل کفر ټینګ ولاړ دي. الله فرمایي چې نوح عليه السلام مزید ماته وي چې ثم اني دعوتهم جهارا. بیا ما دوی ته برملا اجتماعاتو کې هم بیان وکړو. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. زه دوی پسې کور کور تلالم یو سړی ته مې کور کې کوڅه کې دروازه کې تا والا خبره وکړه او سم ورته وکړه. قسم دې کما ورته دا ویل شماله جوړه کپڑے والا کما ورته دا ویل چې مونږ کرے یو وخت ډوډۍ راولېګا کما ورته دا ویل چې د 5 ورځې حرم یو 2 لقمه خوراکا کما ورته دا ویل چې په خپل پیزار نشتا زړی چې ته خوراکا کما ورته دا ویل چې په سر مې پټکې نشتا یو زړی چیرلو خوراکا چې سر مې چاپې رقم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. و ما ورته مرګي ډیر تبای د دوزخ پسند ولاړ بس اعلی فسدن باندې سند د دوزخ کې ورځيږي. نو ما ورته چې استغفروا ربكم انه كان غفارا. الله ته متوجي شه مغفرت غواړه الله بخون کې دې که ډېر لوی کافر الله به معاف کی. رسول پاک فرمایي حدیث قدسی دی چې رسول نیم شلو کال بوډا کافر الله وایي چې ټول عمر ما سره شریک پیدا کړی دی خو چې په دا بوډا حالت هم د خپل کفر نه واپس یو ځان پیمانه کی او ما تراشي چې او الله ټول عمر می تا سره دشمنی کړی دا او ما ته 2 اوخ کې وګرځي. الله تعالی وایي زه رحمت لمن راوالم او دا غسترګې پاغي باندې او چې کوم زه ورته بس نن کلمه وایا دا ټول ارسمه در معاف کو زه وکستا دا کفر تا ته چرته یادوم نه. او الله تعالی وایي دغه کافر چې د قیامت پر ورځ ما تراشي زه ور سره د ماضی تذکره هی نه چېړم چې څلور نیم شل کال دې سکول نه هغه ماضی زه ټوټلی اګنور کړم. حضرت نوح علیه السلام ورته وی چې استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. چې الله بدا خیرونه درکې الله ته متوجه شي. قرآن کریم فرمایي چې نوح علیہ السلام دې تقریر تسلسل کې مزید خبر وکړه چې قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. خو الله زما واسطه یو داسې قوم سره وا چې دا عقل ولا قوم نو دای د عقل او سنجیدګۍ په خبره نه پویدل. دای نواب پسې منډي والے فیوډل پسې منډي والے انډستریالس پسې منډي والے واتبعوا من لم يزده لفظ لکتیز وایا مالو دا مال خو د پښتو لفظ دی چې او الله ما ورته تاواله خبر کولا خدا د مالدار او زر خرید غلامان زما خبره په ذهن باندې لګی دا خدای دا سرمایدار چې لګان الله دا د فیوډل چې لګا یو دعا وکي چې یا الله دا قوم د سرمایدار او جاگیردار د تسلط نه خلاص کړي. دا د فرعون اولاد دی کچاش د چیړ راغستی دا او کچا سر راغستی دا کچا تور راغستی دا او کچا سپین راغستی دا کچا سو ګور ورته چې د کومه طبقه سره تعلق ساتي کدا د پریویلیج کلاس سره دی دا د استثاری طبقه سره دی ته داغه نه خیر لټي چې دی به غریب له خلک نوړای واچي وایي ته داغه نه خیر لټي چې دی به غریب له خلک نوړای واچي یا خو بیا ته د کمقل زوی تاکي عقل نشتا یا بیا ته زده غسته نو چې کم کوم یا قمقلی نو غیلم خدای خیر نه ورکړي چې زده غسته بیا ولا خدای خیر نه ورکړي ښه
او موږ به لګي جمعات کې یا الله بس ته خیر را پیښ کړه خدای ولي خیر را پیښ کړه تاسو کندر کې اوسه څه خیر را پیښ کړه څه خیر را پیښ کړه تاسو خو زما عذاب ته سټپ بای سټپ انتظار کوئ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله مالا خو یمړه پوښ کو نو وی فرمایل فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات اللہ تعالی ولزمک واٹر لاک ولا زمکه ولا واٹر لاک یو فوټ کې لاندې به وبوي رو براو چتی دي سړی بناس کټ کې ولاندې نه ناسا پکونه یا خشوخه ناس په کټ کې لاندې نه کو ناسا په خشوه موسی عليه السلام ته رامنډه کوي د خدای خاطر وکا مونږه کلمه وو دی عذاب نه مخلاص کا موسی عليه السلام پیغمبر هر یو ډیر رحم دي وی یا الله دوی عذاب نه خلاص کې الله دا عذاب نه پورته کې خو قران کریم فرمای چې فلما کشفنا عنهم الرجز اذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز اذا هم ينكثون الله تعالی فرمای په هر نمبر چې د موسی دعا باندې ماته عذاب پورته نو د عذاب نرستو د وړاندې نه زیات لوی حرام یو عذاب نرستو بیا د وړاندې نه زیات لوی حرام یو نو فرمای چې فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل الله پملخان راوست پتا سوی پیشه مسلط کړی دا او په غلې د باران مسلط کړی دی په غلې خدای دې رحم وکي الله تعالی دا غله په خیر سنبال کی اکنی کدا غنم تبا شو دغه تماکو د پیشه ور د دې معنا دار چې خدای ر دې قوم مستقل تبعی اراده کړی دا اراده کړی چې قوم به تبا قوم دې ته به خیر مخ نه خیم قرآن کریم فرمائی چې فارسلنا علیہم الطوفان زمکم والا واٹر لاک دا غین بعد د ملخان طوفان براوست والقمل د جسړي خېټه کې ډوډۍ ني او په ګیره اثر کې سپګیوشي دا ډېر لوی خدای پر رحم اختیقه دا د خدای ډېر منظوري نظری الله تعالی فرمائے اغین بعد د بدن پټول وختو کې مول سپګیو کړي همړار یو سړی بس پیدا کیوخه موسی علیہ السلام به بیا وې چې الله رحم وکي خدایا موافق خدایا موافق د خدای پیغمبر خډیر مهربان وي د خدای پیغمبر ډیر لوی سینې ښه حضرت عیسی علیہ السلام تعالی ته لګیا دی صلیب جوړي صلیب باغی باندې سنبې لګي چې اوس به ډیر اولو د پاسه به دې سنبو باندې واچو زور به ورکو غس غس سنبې به بهر نه بروزي د بتاوی کې سیخانو کې اوساوت په دې انداز وي او عیسی علیہ السلام دن لګیا د خدای ته جاړي چې ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله چې ما ته منسوبه جوړه نو خدای کته ولا عذاب ورکې نو ستا بندګان دي زه په کې سویل شم ګور زما خو خنه ده وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم خدای ته خو ډیر لوی قوت لري که معاف تکړو دا ډیره خبره ښه که معاف تکړو دا ډیره خبره موسی علیہ السلام وی الله معافک فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الله تعالی په بیا چندخانو شکل کې عذاب مسلط کړ چندخانو شکل کې سړی با په یو پلیټ کې ځان له پخکړه راوچو اب چرته بد نو یو شیبه ټرین आवाज وکړه په پخکړه کې ورته کې ناس تاسو مخامخ یو سړی په جام کې ځان له اوپر راوچولې ټرین یو ځړ شه بده ځای ورته کې ناس یو ځل چې په دا جام کې ورته مخامخ کېناسته خدای دا عذاب د کومه غاړه راغی موسی علیہ السلام دراړوي خلی ته شین شو راړي خدای نو غواړه وی یا الله موافق اوس ایمان ناړي والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات الله تعالی فرمای پنځم عذاب پاغوی ماده مسلط کو چې وبم ول کنورټ کی وینتا ومولا کان ورکړي ویتا کویته به قتل سپینه وبدي پکې غر 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 بوکه به راوستا او چې بوکه به راوست سپینه وبدي پکې چې خله به رسول ته کسره وینه بشوا دا خود سکلو نه ده وې د لوک تن دی هلاک شو دتن وی الله نو غواړ موسی عليه السلام بیا وخت او چې پشپغم نم بیرو کو نو بس موسی عليه السلام کوم دا زړه دی خله راغې وی ربنا تمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم الله سیستم پوسیل کا ور ولګو په بٹن پیرستونه بند کا بس الله دې قد ور بند کړه او خدای ټول تبا کې
الله تعالی فرمایي بس ګوري ورته په بحیره قلزم کې نو په بحیره قلزم کې څنګه بیړه ورغړ کړه سره د فرعون حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی چې رب انهم غسوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مکرن کبارا. الله تعالی زما د پاره هر تدبیر جوړ کړی دی چې زما خلاف داسې پروپاګاندا نه و چې دغه قوم کړی نه ده. نوح علیہ السلام خدای ته شکایت کوي چې خدای داسې پروپاګاندا نه و چې دې قوم کړی نه ده، داسې کنزل دوی سره نو چې ماته نه دی کړی، داسې کنزل دوی سره نو چې ماته نه دی کړی، داسې گزار دوی سره نو چې ما باندې نه کړی. خدای زما عزت د تار تار کولو کوشش کړی دی، خو چې ته چاله عزت ورکې سو کی عزت غسته نشي. قرآن کریم فرمائے اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تعالیٰ ټول اختیارات د تعالی کی دي چې چالت عزت ورکې دنیا ذلیلوله نشي، چې څوک تا ذلیل ک دنیا ول عزت ورکوله نشي. همیشه دغه آیت دعا آیتونه اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار الى اخره. دغه دواړه آیتونه د هر سحر مانځنه بعد یو لسکرته وایي، درې کرته مخکې درود شریف، درې کرته وروسته درود شریف، چې الله تعالی مو د رسوایی د دنیا او د آخرت نه وساتي. ځکه د کردار په حواله خو موږ سره د عزت څه شی نشته چې پاغه عزت راشي. خو عزیزانو کردار مو ټول د زلالت ته، خو الله نه غواړي چې خدای ذلیل مې مکي. خدای ذلیل کني قسم دې چې عالم دې ملک تا دې قوم حالت مې وکړه، ما خدایا که 2 کاله بعد ز بیا راځم یا 15 کاله بعد بیا خدای توفیق راکړي او زراشم چې دې قوم په تن باندې بچامو ویو کنه وي، دې قوم په تن باندې جامو ویو کنه چې دې د اخلاقیات او ځکه عزیزانو اکونومیکل ډیسټیبلایزیشن، معاشی عدم استحکام، زناکاری په هغه قوم کې چې کم وږي، غلاګری په هغه قوم کې چې کم وږي، فراډونه په هغه قوم کې چې کم وږي، د خپل خزو عزتونه هغه خلک په داو لګي چې کم وږي. نو الله تعالی دې موږ د دغه رسوای نه ساتي. تاسو ټول امين. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کې سټبوم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. او ټول خلک وایي خدای مو د اوسدنه خلاص کې، خدای بیا به نصر راوړي. وایي دغه وایي خدای دې اوس بیا نو بس ازیدا چې هم دغه د فیوډل او د سرمایدار چکر کې ګرځي راګرځي، دغه د بنی اسرائیل او د کپتانو غو نکار بدل صلی الله تعالی کوي. د یو عذاب نه بل ناشنا عذاب راځي. بیا بچی کوي چې په دنیا ډیر خو رحم الله النباش الاول وجه ځکه ستا توجه خدای ته پیدا نشوه. تلا تر اوسه خدای بنده نه، خو یاد یو فیوډل بنده او یاد کیپیټالیست بنده، یاد انډستریالیست بنده، یاد نواب بنده. نو چې یو سره د خدای بنده نه، نو چې کله زه غلام د خدای نه، خدای ذمہوار دی چې زما عزت وساتي. لکه وای خدای ذمہوار دی زما او زه چې چانو کریم نو که چاره لپړک راکنه زما مالک تاسو کوي کني کوي. خو چې ځکه دغه نو کری پرې نو که چا دغه تمړ کړو نو امي تاسو کوي او دې مونږ نفتره ډیره مودو شو، ډیره مودو شو. نو خدای هم تاسو متعلق وي ډیره مودو شو، دې مونږ نتړي دي فای نه ارڅ کوم ځای چې هم سره لګي نه لګي بنو ځکه تاسو ډیره مودو شو چې کور نه راوتی هغه نو کری مو پرې خو دې نو الله تعالی دې موږ د خپل ذات نوکران کی تاسو ټول امين وای. الله تعالی دې موږ د خپل ذات بندگان او غلامان کی تاسو ټول امين وای. حالانکه موږ بار بار خدای ته وایو چې ایاک نعبدو و ایاک نستعين، یا الله موږ ستا بندگی کوو، ستا عبادت کوو، الله ستا غلامان یو. نو د غلام معنا خدا ده چې د ټول ایکس سبجیکټ ټو د اپروول اف هیز ماستر، چې د هر عمل به ال جایز عمل چې مالک خو په رضا وي، مالک په رضاوي چې ته لګیا د مالک د مرزه خلاف کار کوي، ته داغه نوکر کې داغه پلان شوی لکه تیز وایا ها بیا خو داغه پلان شوی. نو چرته یو مالک په دنیا کې داسې نشته چې هغه ته نوکر را برنشي، نوکر او ورته را برنشي چې اوس به ته زما اډر مانه او هغه ورته بیا مشاو زه به تاسو سره احسانات کوم. خو ستړر مونږ بستر کې خدا ور بیا وای الله تعالی دې مونږ باندې رحم کړي. تاسو ټول امين وای. عزیزانو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی چې رب انهم غسوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا.
وزن فعال بیا بصیغه بیا غشان صيغه ده د څه شي ده خو متروکه د مبالغه ده د په موجوده عربی کې استعمال نه دی وجنه مشرکین مکه پیغمبر باندې اعتراض وکړي دا قران دی فصیح نه د کبار وزن چرته عربي کې شته نه ته کبار وزن چرته په عربي کې نشته داسې یو بوډا روانو پیغمبر علیه السلام ورته आवाज کړ راشه بابا هغه کین ناس لا ناس نو ورته پاسه لا بوره برابر شوی نو کینه درې څلور ځله چې دا څه کته پورته کو هغه غوسه شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تستهزئ بي وانا شيخ كبار ته ما سره ټوکې کې وانا شيخ كبار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته تاسو نه پلار نکه جبای راشي وګوره دا بوډا د تخیمه تعلیم دی ورکړ تاسو مل کړی دی تستهزئ بي وانا شيخ كبار نو قران کریم فرمای ومکروا مکرا کبارا الله تعالی فرمای چې نوح علیہ السلام یا الله دوی زما خلاف هغه زهر افشانی کړی دا الله زما خلاف هغه ارز سرای کړی دا الله زما خلاف هغه جب استعمال کړی دا خدای په ما هغه تهمتونه لګوري چې بل په پاسه نشته ومکروا مکرا کبارا او بیا د ټول لوی یا الله وې زبس ګیلا حکم ته نه معاف کړي ځکه ما خو ورته ستا خبره کول ما سره په برسو دښمنی نه و وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواغا ولا يغوث ويغوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا و الله ستا مقابله کې چې کوم سټیچوزو چې لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواغا ولا يغوث ويغوق ونسرا وقد خلق زی دنیا اغل تورسه ده دنیا اغل تورسه ده مخبره سیارگان مسخر کړي موږ له تروسه د بجلی چل رانغه جی موږ له تروسه د بجلی چل رانغه چې بجلی د لوشړې نظام څنګه خلاص کو وای مونږ غوري میزایل جوړ کوم مې اوږي قوم لا ډوډۍ په کار دی میزایل ولا په کار دی اوګه په جنگ سکي څوک ولا موټر وې جوړي مې موټر بچ او موټر وې بکیسه سبا کې موټر وې باندې مونږ تاسو له موټر وې جوړ کو او مونږ تاسو له غوري میزایل مونږ وسړې چرته پر بند کپړه وکا اوږي له ډوډۍ ورکا صحیح شو او شلټر له سړې چرته شلټر ورکه او کچا سفر ولا ورکا یو کچا سفر به روزګار چرته روزګار ورکا وګه په جنگونو سکه چې کله مارو شو بیا به جنگونو شروع کوو کله مارو بیا به دغه نه بعد جنگونو شروع کوو وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواغا ولا يغوث ويغوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا و او پروردگارا دغه ظالمان په گمراهۍ کې اوس ورکلک کې د پیغمبر زړه ډکته خدای چې اوس ګور ایمان رانړي اوس ایمان اوس په د گمراهۍ کې ورکلک کې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا و خدای ټول تبا کې آفت پراولې چې الله فیصله وکړي چې په عذاب باندې په طوفان او په سیلاب تبا کوم یو لوی عذاب پراوستو اوسم کته لاړ د کوفه او د کربلا غزمه کې د کوفه او د کربلا غزمه کې ته چې کم ځای د کوفه د تنور نه اوبر اوته هغه ځای اوسم ته د سیلاب اثرات واضح بګوري سیلاب اثرات واضح بګوري چې د طوفان نوح اثرات دي قران کریم فرمایي چې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ويا الله چې دا ظالمان کافران یو بند پکې ژوندې پرې نه دي الله وینو بس تبا کومه او یو مثالی سزا ولا ورکوم الله تعالی فیصله وکړه د عذاب اوس کله نوح علیه السلام کیسته تیار کړ واقع تفصیلی ده او کیسته کې سورش جی خلق ولاړ معمولی باران شروع شو ایو ورپسې ډرامې کوي خوشکا علاقه ده او بچر تشتنه خوشکا علاقه ده خو معمولی باران شروع شو آی ورته خا دې ساس کې بس ته کیسته چلے دورته دا ساس کې نه دي بچی لګ انتظار وکړي لګ انتظار وکړي دا ساس کې نه دي غټ سره ویلا بلستنه کې عزیزانو اوس شکل الله تعالی غ طوفان او نوح علیہ السلام ځان پر دروازه را بند کړه آی ورته راکې خودل په دا دروازه چې دروازه کولاو کا دروازه زوی دې هغه بار د خنزیر ولاړ دی
خنزیر اغول مواد ورکه بابا حالانکه حضرت نوح ورته دعوت ورک وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین. الله تعالی فرمایي د نوح علیہ السلام زوی د کفارو مرګرتیا کې غونډګانو سره ولاړ دي. چا سره ولاړ دي؟ غونډو سره ولاړ دي. او عزیزا خپل چې مخالف سره ولاړ انده سړي ډېر لوی زور ورکوي کنه ورکوي. نوح علیہ السلام باندې خولې را لوي دې خود د بیړه غرکشه دام ور سره ولاړ دي. ورته شاه بچي زوی خو بیا زوی سړی ورته جاړي. نوح علیہ السلام ورته په جړه شي بچی را منډه کراو خېجا شابه تباکیږي او ورته جواب ورکړي قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. و او زما بابا دا دومره لوی غر دی که سیلاب راځي نو څومره برازي زه دې غر ته خېجم کستا خدای کې طاقت وي الته ما پسې سیلاب ورسي. الله تعالی فرمایو سیلاب خو ما دا غرون د پاسم ورچت کو خو ما ورته چې بچیا چې زنه وغواړم ته بغیر ته خېجه ولي غر ته باندې پلار خېجه چې زنه وغواړم ته بخېجه ولي. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. الله تعالی فرمایي دې اسنا کې یو لوی موج چپه میرا اوست سر د لاندې مې وغورځو. سړی چې کړو یا بتا اعصمني بابا پنه کای را مدد شه بابا پنه کای را مدد شه زمونږ د میندو خويندو نه چوم تنور کې روټه پرسي بابا پنه کای را مدد شه. نو موږ ورته ستا مقصد نه ټیټيږي ورپسې بابا اورته کوزي بابا پنه کای را مدد شه. عزیزان وقال یا بتا اعصمني و بابا بچ میں کا ہلاکےگم. حضرت نوح علیہ السلام چا کوي رب ان ابنی من آلی و پروردگار دا زما زوی دے من آلی زما بچے دے زما فیملی ممبر دے زما ڈیپینڈنٹ دے. ان ابنی من آلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. اللہ تاما سر وعدہ کرے وا چې تا به بچ کو مستا فیملی به بچ کو او زما فیملی ممبر دے دا زما ڈیپینڈنٹ دے. اللہ تعالی ولیو ایغ جواب ورک قال انه ليس من آلک و داستا فیملی ممبر لک زور سره وای داستا د خاندان فرد حجی دا زما خاندان ممبر د زما د خزینه پیدا ده دا زما نطفه ده ما په غیږ کیلو بوله ده زما خزې په خپل سینه لوی کړي ده زما په میدان کې او په صحن کې د ژوند تیر شوی ده. قال انه ليس من آلک و او نوح دا استازوی نه ده استا بچی نه ده دا استازوی دا چې زما ده. الله وې چې انه ليس من آلک انه عمل غیر صالح د عمل د انسانانو نه ده د عمل د صالحانو نه ده. نوح علیہ السلام دې اسنا کې یو بل چې غد زوی واره د بابا ډوب شوم. نوح علیہ السلام بیا وې خدای ډوبېږي. الله تعالی په قهر ورته وې چې فلا تسألني ما ليس لك به علم. خبردار چې کوم شی باندې پويږي نه مانه داغه بیا سوالونه کې انی اعوذک ان تكون من الجاهلین. دومره زوردار خبره پیغمبر ته خدای کله کینا وې خبردار جاهل جوړېدو کوشش مکوه. الله ورته خبردار د جاهل ز شرک معاف کوم نه چاته ځکه شرک دا ظلم عظیم دی. الله ته زیات وخت د توحید او نافقه ورته شرک او شرک مونږ دی توایو شرک مونږ دی توایو چې سجده غیر الله ته ولګو نظام چې کله تابانه د غیر الله دا شرک یو دویمه شعبه ده دا د شرک یو دویم شاخ دی. الله تعالی دې موږ د توحید لمبرداران او د شرک تابعدار کی. پس د تقدیر فیصله دا و پری اورډنټ دیوای الله چې جمعه والا چې اولی بجلی بوتله او بیا ورپسې باران راوست ورپسې باران راوست چې بس چوټي کداغه مخلوق دوم دغه خبره ډیره ده. عزیزانو تاسو چې ماته څومره عزت افزایی وکړه دا لس دول سوار لسره چې دا ټول علاقه او ټول کله څنګه راوچلې زنانه او نارینه خدای دې تاسو له دنیا او د آخرت خیر درکړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل جرایم معاف کړي خپل ګناهونه دې الله تعالی مونږ معاف کړي. خدای دې دا قوم آباد کړي دغه ټول خلکو دې خدای د دنیا او د آخرت سعادتونه او خوشاله ورکړي. او مریضانو ته صحت عاجل کامل ورکړي. ټول مریضانو ته الله صحت عاجل کامل ورکړي. سور زمون لري او نږدې دوستان مسلمانان زنان نارینه چې مړ دي خدای ته مغفرت نصیب کړي. خدای ته قبرونه او مرقدونه منور کړي. خدای قرضداران هغه د قرض خلاص کړي. خدای په مشکل کې انختی خلک هغه د مشکلاتو نه خلاص کړي. خدای حاجتونه چې چا دي مقاصد څومره دي خدای ته حاجت روايي او مقصد برابري وکړي. حاجت روايي او مقصد برابري وکړي. حاجت روايي او مقصد برابري وکړي. کریم خدای زمونږ څوک کم خلک چې با اختیار دي الله تعالی هغه ته هدایت نصیب کړي.
خدای هغه ته هدایت نصیب کړي، خدای هغه ته هدایت نصیب کړي. کریم خدای کده با اختیار طبقه په مقدر کې ته هدایت نه لري، خدای مونږ مزید پاغي ما عذابې، خدای مونږ مزید پاغي ما عذابې، خدای مونږ مزید پاغي ما عذابې. خدای هغه د خپل ګریس کې راوړي مونږ اخلاص کې. یا الله ټول بلاد اسلامي آباد، خدای ټول بلاد اسلامي آباد کې، خدای اسلامي دنیا کې وحدت او یووالی پیدا کړي، اسلامي دنیا کې وحدت او یووالی پیدا کړي. د تمامه دنیا کافرانو خدای ستا بندگان دي، مونږ نه غواړو چې هغه دوزخ کې پراته. یا الله ته ورته ایمان ورکړي، یا الله ته ورته ایمان ورکړي، یا الله ته ورته ایمان ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانان ورونو، تیرہ جمعہ چاغد دے بیان ابتدا و نن جمعہ داغی انتہا دا سورہ الحج آخرنائی رکوع ما تیرہ جمعہ تلاوت کرے وا او داغے پاساس سو بنیادی خبریں میں ستاسو خدمت کے عرض کرے ہوئے کہ اللہ تعالی تا دنیا کے دیر محبوب شے توحید دے او دا اللہ تعالی دا پارا دیر قابل نفرت سے شرک دے. ذکا عزیزانو یو ظلم دے مظلوم باندے، یو ظلم دے بے وسع و بے سہارے باندے، او دویم ظلم دے یو قادر او قوت والا اتارٹی باندے. او آغا ظلم یا آغا قوت والا اتارٹی دا اللہ تعالی ذات او دا اللہ تعالی انٹیٹی دا. عزیزانو دا کلی غریب تو والا ام پڑک ورکی یو بل سڑے والا قربان قبضوا چاہی، یو بل کستے دا مزدورائی پیسے ہونی سی مظلومی اگر اس سوئے نشی خو اللہ چې دی یو ډیر لوی قدرت او قوت مالک دی، داغه یو خاص حق یا دا آغا اللہ قوت چیلنج کول. اللہ وی دا چې تسمر ظلم کې دی دا پارا دنیا کې پیمانه نشته چې پاغې ناف کې. قرآن کریم کے سورہ لقمان کے اللہ تعالیٰ دا حضرت لقمان خبر کئی فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت لقمان خپل بچی تا نصیحت و وصیت کو وهو یعظه دور تو واعظ کو او د واعظ ابتدا و انتہائی دعوی
چې یا بنی لا تشرک بالله وی او زما بچی الله سره شرک مکوا الله سره شریک م پیدا کوا. اور اسنه جمله دا ډیره عجیبه ده. فرمائے ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالی فرمائے شرک یو ډیر لوی ظلم دی. لقمان خپل زوی ته وی شرک د دین لوی ظلم بل نشتا. ان الشرک لظلم عظیم. اوس دغه شرک سره ته یو حقیقت پټه لکه د نور د وجود نه چې سړی انکار کوي دین لوی ظلم بسي. دغه شرک سره ته د الله قوت چیلنج کې یو لوی اتارټي پاورفل انټیټي چې چیلنج کې د دین لوی ظلم بسي. توحید دا د دنیا د بقا ذریعہ ده او ته شرک کې دا دنیا روانه د دین لوی ناکاره کار بسي. ځکه عزیزانو دنیا ولاله توحید باندې او مرکز توحید باندې او دا بروانی کې شرک سره او د مرکز توحید ختمې دوسره چې کله دنیا په شرک دکشي او مرکز توحید بیت الله شریف داړم شي بیا دا دنیا خدای پریدي نه. دیو جن قران کریم بیت الله ته جعل الله قیاما للناس چې د انسانیت د بقا دار و مدار دا د بیت الله بقا سره تړلې دي. ځکه دا مرکز توحید دی او دا توحید دا د دنیا د نظام د پاره داسې دی لکه د انسان د بدن د پاره روح. اوس کله یو بدن نه روح وځي خلک المارای کې دي لګوي تیز المارای کې دي سکه ور سره سترګونه پنا کوي څوک ورته اور ور واچي څوک خاور کې ورلاندې کی هم دغه دوته وکړي یا ورته اور ور واچي یریږي یا خاور کې ورلاندې کی وجستان سترګونه پنا شي. الله تعالی وایي چې کله دی دنیا نه توحید والا روح توبه سي زبیا دا جیفاو مردار او پنا کوم. دا مردار بیا ته کور کې مردار نه پرې چې مرشه بیا د خاور لاندې کې خدای وایي د ټوله دنیا نظام دې تباہ کې بیا دې څنګه پرېدم. دیو جن حدیث ته مسلم شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. رسول پاک فرمائے قیامت باغے پورے ناراضی چې سو دنیا کے توحید والا نغمے بلند وی. توحید والا خبره چې سو پوری دنیا کې کیږي بیا دنیا ولنګيږي نه. ځکه عزیزانو توحید د تمام قوانینو دا سنټرل پلر او مرکزی عماد دی. د مرکزی ستندا د دنیا ولاله توحید باندې ده. نو الله تعالی ته ډیر خوږ توحید او ډیر کرک کوون کې شی د خدای په نظر کې شرک. دیو جن قران کریم فرمایل چې حضرت لقمان خپل بچی ته ویا بنیا لا تشرک بالله او زما بچی الله سره شریک م پیدا کوا. ان الشرک لظلم عظیم. دا شرک لوی ظلم دی. دا داسې ظلم دی چې د ابراهیم پلار می سره د دې موافق نه چې زما د ډیر وفادار دوست پلارو. وزره کې بیا د رښتو خیالم نه ساتم چې پلار د چا دی زوی د چا دی رور د چا دی تر د چا دی. درې واقع اهم دي تاریخ اسلام کې. حضرت ابراهیم قرآن کریم فرمائے وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کے پا کتاب اللہ کے ابراہیم والا واقعہ دا بیا یاد ہوا ولی ابراہیم کی سب سرخاب پر لگے دلی. عزیزانو قرآن کریم فرمائے کہ انہو کان صدیقا نبیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صادق نو رشتونه نو صدیقا. انه کان صدیقا وزن فعیل. ها انا لله ویا وزن فعیل فعیلنا وزن فعیل. ها وزن فعیل صدیق دا صيغه ده. ما په خیال چې لړم تاسو ارسه هر کړل ښه چې لړم بس تاسو ارسه هر کړل دا د مبالغې صيغه ده.
دا د مبالغه په شپږو اوزانو کې یو وزن دی. قران کریم فرمای انه کان صدیقا نبیا، د ایگزیجریشن صيغه ده، سپرلټیو ډیګری ده. اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم پر صداقت کے پرشتن والے کے انتہا کرے چی ابراہیم کل غیر ارادی طورم دروغ ویلی. لگ زور سرا ابراہیم کل غیر ارادی طورم دروغ ویلی او بیاو زما پیغمبر بیاو زما دا سڑے د حالاتو په بنا باندې کمپرومایز نکو. نن یو مرګری سره زلګیاوم الله تعالی دې مونږ له حق الله کی تاسو ټول امین وای. اسه تاسو هم کم عقل یې خود تاسو نه زیات کم عقل دا قوم ټول کم عقل دې دیواله شوی دی عقلی اعتبار سره. دا قوم عقلی اعتبار سره دې بالکل دیواله دی. د دې سنس کار نه کوي، د دې حواس کار نه کوي، د دې مایند دې ته جواب ورکړی دی. دا منټلی بالکل پیرالایز قوم دی. دا منټلی بالکل پیرالایز قوم دی. دې نه دا توقع کول چې دنیا به آباد یا به آخرت آباد. ما تیر جمعه ویل چې دا داسې دي. الله دې رحم وکړي. قران کریم فرمایي جی مونږه اکثر د حالات جبر سره کمپرومایز کو. حالات جبر سره کمپروم. الله تعالی فرمایي ابراهیم د دې مزاج سره نو هغه د حالات جبر د مقابله کې ولاړو. الله دې ما او تا کې دا جرأت پیدا کړي. ټول امین وای. قران کریم فرمایي استال لابيه یا ابت لا لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې الله توحید والا دعوت باندې مکلف ک لړم بنه خبره خپل پلار سره راغله. او زما په خیال په کور کې دنه د پلار نه زیاته پاورفل اتھارټي بل نشته. ځکه خبره ورته کېنه وای ډانګ ډبل وشته خدای دې چرته بارو باسه بچی زم سره بارو باس پاورفل اتھارټي سرواله پرواله او بیا ګس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الله د پاره د دې مالها او مغلحانه لا تعلق نیخ پنی غپلار دراغه او سی وت چې یا ابتی لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. و او زما بابا د داس سټیچوز او د داس بوتانو آیډلز او د ډایټیز ول عبادت کې چې کوم نتا اوري ندی ویني نه درته خیر رسي نه د مشکل د فکول شي او که مخالف شي نو تاسو تکلیف هم در رسول لګور سره تاسو تکلیف هم در رسول. ځکه کوم قوم چې توهم پرست شي نو کوړته چې خدای دې به خواسته دي قبرونو کې سکے دا قبرونو ته سجدي لګي وای ته باباګان نه مانی د شپې باندې د کټ نه راو ورځي شوی به د کټ نه نو مونږ داسې بابا خو بیا بالکل مونږ نه منو چې سړی آرام ته نه پری چې سړی د کټ را ورځي. بابا نه خو زمونږ د خیر توقع چې دې خیر نه کوي بیا خو بالکل نه منم ښه. یعنی زه دغه کار چې بس خلک د کټ را ورځي. حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قوم چې وما نراک وما نرى الا تراك بعض الهتنا بسوء. وی دا ته چې کوم خبره کې ستا دماغ لی ولیکړي دي زمونږ باباګانو ځکه ته باباګان نه مانی. هغه ورته توبه د ازمکه چې اسمان تراشي او اسمان زمکه تراشي سوای د الله نه بل قادر مطلق نه منل ته تیار دي. ابراهیم علیہ السلام دا خبره وکړه چې یا ابت لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. و او زما پلار د داس معبودانو بندگی وکي چې نتا اوري نه دی ویني نه خیر او ضرر در رسول شي. یا ابته انی قد جاءني من العلم ما لم ياتك فتبینی آدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے بالکل انتہا تو رسید. کنی کپلار دے انگوٹا چاپ ہوں گی ته پی ایچ ڈی ہوں گی او ورته وای چې کاکا ته نه پوهیږي نو کافر کوي نه کوړته وي چې پلار ته نه پوهیږي په دې خبره نه سکے سره ته وای زمانہ پیدا او ما ته وای چې نه پوهیږي. ابراهیم علیہ السلام ورته قسم دې ته پوهیږي ته پیسې نه پوهیږي ته پوهیږي دې بوتو پروت ورته وي چې یا ابتنی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. الله چې کوم دانش او کوم فکر او سمجھ بوج ما ترا کړي دای تعالی نه در کړي نو بیا ما په سر روان شه. تا ولې ځان ته دا خبره د غارو درو چې د زوی مو د زوی خبره بنه منه. یا ابته انی اخاف ان یمسک
عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. وی بابا داته چې کوم زد او حق درمای غسته، کوم زد انسان چې همیشه تبا شوی دی په زد تبا شوی دی، انسان چې همیشه تبا شوی دی په حق درمای تبا شوی دی، د نه په خپل پوهیږي او نه د بل چا پوهه اخلي. کوم انسان چې نه په خپل پوهیږي او نه د بل چا د تباہی، د دنیا هم تباہی آخرت هم تباہی. ځکه د قران کریم کې الله تعالی یو خبره کوي، ما تاسو ته اصول تفسیر کې ویلو تاسو چې د هدایت درې مراتب دي او د ضلالت هم درې مراتب دي. کله سره گمراه شي خدای دې مونږ معاف کړي او الله مو دې بچو ساتي ټول امين وایي. بیا په دې گمراهۍ کې زدي شي که صرف گمراهۍ الله تعالی رحمت اوسم تا ته متوجه دي. سو وخت تاره د گمراهۍ نه راځي شي د هدایت په لار روانول شي، خو که کله ته زدي شي الله تعالی ته بټن اف کی چې دا سره جاهل وي دي زبانه دروازې بند کې ختم الله على قلوبهم چې د خیر په لار روان شي. الله مرید دغه حالت نو ساتي تاسو ټول امين وایي. نو قران کریم فرمایا یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. وی او زما بابا زما دایره دا چې تبد شیطان مرګره الله بعذاب درکی. خبره وته ډیره تفصیلی وکړه، ډیره تفصیلی بلاره پکارش. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ورته وا ابراهیم ز خطابان نن واقف شم چې ته قلبي او جګري زماره دې فکر مخالف دی. ته خو قلب او دماغ سره from the depth of your heart cardially you are opposing our idea. ته لګیاي د زړه د اخلاص زماره دې فکر مخالفت کې. نو سی وی ورته چې لا علم تنتهي لارجمنک واجرنی ملیا. وکدا خبره دې بس نکړي نو زتا په خلکو په کار دې ਸੰسارې ځه وزه زما د کور نه کډه واخله. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته د مرګري کور څخه زه خبره وکوم الله والا، خبره وکوم الله والا، خبره وکوم الله والا. او چې کله الله والا خبره خلک ورېدو تیار نه سړی کډه واخلي وایي زما چټي ده چټي مونږ بل ځای ته لاړ بل ځای به خبره کوي یا عبادي ان ارضي واسعه فتهاجروا فيها واياي فاعبدون. الله تعالی وایي چې کوم ځای خلک ستا خبره نه اوري نو بیا د خدای زمکه ډیره فراخه ده کډه وتړه بړي دنیا ته لاړ شه خبره دغه کوه هر ځای ته چې خبره دغه کوه خبره ما پرې ده. قران کریم فرمایي چې قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنک واجرنی ملیا. حضرت ابراهیم و سلام علیک. قال سلام علیک لکه یو سړی وایي سلام بس دې مونږ معاف کړه. قال سلام علیک. خدا الله د پیغمبر خو سینه لوی بیا هم دې پلار ته وایي دینه بعد چې ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. زب الله نبيان تا د پاره غواړم چې الله زما دې پلار ته ایمان ورکړي. ابراهيم لګیا دې واغفر لابي بل دنیا کې دې واغفر لابي یا الله پلار میں اوسم یاد دې غل هدایت ورکړي. الله غ پلار میں د ظلم او ضلالت پلا روان دې خدای توحید ته راغب کی. زه د کور راستم زه د وطن راستم خو خدایا غل هدایت ورکړي د عذاب بچ کی. خو چې کله جبرئیل امین ناغه جنا خو زدي دې هغه حق درم دې هغه بس ما بټن اف کړی درستونه هغه ته ما د هدایت لار بند کړی مستقله. بس ابراهيم عليه السلام چې خدای سره مقابله خو نه کیږي. یو سړی چې خدای نه په هدایت کوي ته بس هدایت ورته ورکی. قران کریم فرمایي چې فلما تبين له وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. الله تعالی فرمائے ابراهيم بلګیا او پلار پاره الله نه غوښته. ځکه بازي کسانو سره بازي خطو سره د سړي فطري محبت وي کچا ور سره ډیرم زیاته کړي بیا هم دې غایبانه لګیا شي الله ته اوسم پرای راس راولے. ابھی بھی موقع ہے خداوندا ابھی ان کو موقع دیجیے اور رائے راس پر لے آئیے. ابراہیم علیہ السلام التا لگیا
او جبرئیل امین ورته راغی باس چې دا خبره ګوره بیاونه کې دا هغه ته دومره دردونه چې ما ورپسې بټن اف کړی ده دې بزي دوزخ ته کستا پلار دی بیا بزي دوزخ ته حضرت ابراهيم عليه السلام فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه دې پلار بیا ژوند کې نوم نه دی غسته ان ابراهيم لأواه حليم دوی پیغمبر دی حضرت نوح عليه السلام قرآن کریم فرمائے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا ابراہیم علیہ السلام 950 کالا مسلسل خلقو تا دعوت ورکو چیز گرستاسو خیر خوایم یا قوم لیس بی ضلالتن ولکنی رسول من رب العالمین وی او قوم تاسو دا خبر قلب و دماغ تولین کزیگی چیز گرستاسو خیر خوایم دا زد بس کئی تاسو خیر خوایم دا زد بس کېږي نه تبا کېږي او کله چې قوم زدي شي ما تاسو ته و چې هغوی ته الله تعالی د خیر رز ورکوي نه خیر دا زمونږ په دې قوم چې د خدای قهر نازل دی د خدای قهر د خدای قهر الله تعالی دې مونږ موافي تاسو ټول امین وایي دا نه نواز شریف دی او نه بېنظیره ده او نه زید دی او نه عمر دی او نه بکر دی زید دی او نه عمر دی د دغې په شکل کې د خدای یو عذاب دی چې په دې قوم مسلط دی کله یو شکل کې کله بل شکل کې حضرت موسی علیه السلام چې کله قبطیانو زړه دردو هغه یو دعا وکړه چې او پروردګاره دای خدا سي دھیرے دھیرے لګ لګ چوکول ورکه ګوره کله سړی ځامن قرآن کریم فرمایي چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات اللہ تعالیٰ فرمائے ما غیبان لنبے باران والا عذاب راوست تاسو اوس دې ته خوشاله چې غنم خشوي دي نو که غنم ډیر خشوي دي خدای د اسمان نشین کوي نو څه کوي غنم سره بس دا په وږي کې زرغونېږي خدای ته توجه کوي الله ته کله الله تعالی داسې هم کوي چې ورکړه نعمت بیا سلب کوي واپس ورکړه نعمت تعالی چې کوم نعمت درکړي دي که ستایس کمال نشته کستک کمال خدای نعمت بغیر د جالب و جاذب نه ورکړي الله چې کوم نعمت خو کته کفرانو کې نو اخلیه ګورې بیا په باعث باندې الله نعمت د چانا بلا وجه نه اخلي دا غیر لپاره به تسکات شوی ریزن بوله تا پیدا کړی سبب بوله تا پیدا کړی الله تعالی به درا کی قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ذالک بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم خدای وایي زما قانون دار چې چاته مې کم نعمت ورکړي دا مې اس ورکړي د دې لپاره هغه کې څه کمال نه چې مولا دا نعمت ورکړي دا مې مفت ور سره مهرباني کړي خو چې د نعمت قدرونه کی الله تعالی وی بیا ته واپس کم او دوی داسې ونیسم اخذناهم بغتة فاذا مبلسون چې بیا ورته یو خیر نه رسیږي الله تعالی دغه قوم له خیر ورسي تاسو ټول امين وای زکه دي ځانو قسم دې زپاغ دلته نه شل زره میل لري هغه ته وسېګم زهر وخت دې ملک د پاره او دې قوم د پاره دعا کوم چې الله دغه ملک او دا قوم چې کوم دلدل کې خطر خدای ته خو په رحم وکړي نو د خدای رحم داسې مفت کې نه کیږي چې ته دغه سي او خدای به بره نه رحم وکړي نه ته به بدلېږي چې کوم نعمت دنه واپس واغست دا به اوس په سبب درګي ځکه واپس کړي په سبب باندې دي اوس بدی د پاره سبب ته پیدا کړي د خدای رحمت ته متوجي کیږي کله الله تعالی ته بٹن آف کی هلته بٹن وچته کی وای دا لین دی پسې لینک ور پسې وګورځوي دی پسې لینک نو لینک په بیا کله لګي یا بلین مین پسې دی او که ډیفالت کفالت ډیر زیاتی نو بیا بلګي اس ډیو پسې بځي یا ایکسین پسې بځي یا باریډي والا پسې زمون ترانسفارمر بدل کړي کله اس ترانسفارمر بدلیږي نه تا ته بیا لاین نه پریدي او بیا تر اوس بځي هغه غټ ایکسین چې برنه آسته بلکې دوا ډی چیرمن دی الله بزرګو برتر هغه ته متوجه کیږي چې دا د هدایت کمرنا دې مونږ پسې بند کړي کریم خدایا مونږ بیا ستا دربار ته راغلی مونږ پسې دا بٹن آن کې دا هدایت راکې بیا راغلی ستا دربار مړه اس دیول چې لزل نه تلې هغه تعالی لینک نه چي اس دیول چې لزل نه تلې هغه تار نه یو ځای کوي هغه تا حالانکه هغه ډېر کمزوري شي کې دوه پړکه ته وستل زما په خیال واټي ولې پته مته نه لګي پته مته نه لګي ځکه ټول خلک په دې دنیا کې یو بل مخالف دي خوش وجه والے دي خوش وی چواله دي اوس عزیزه دومره لوی اتارټي چې تبا یې سوي هغه در پسې بٹن بند کړی دا او ته هغه شان په خپل جهالت ولاله نه متوجه کیږي چې زرا غلم چې موږ غلطي شوې ده موږ معاف کا الله موږ معاف کا نو قران کریم فرمایي
چې سیدنا نوح علیه السلام دعوت ورکړ د قوم رد عمل تاو چې انا لنراک فی ضلال مبین و او نوحا دا ته کوم خبره کې دا د ضلالت او گمراهۍ خبره ده دنیا په یو غاړه او ته لکه سره دنیا په یو غاړه او ته په بل غاړه ځکه مونږ په فارسی کې یو مقوله جوړ کړی چې زمانہ گرباتو نه سازت تو با زمانہ به ساز که زمانہ تا پس اندر دې بیا تور پس ور روان شي مونږ ټول د دې مزاج خلک یو چې که زمانہ تا پس اندر راځي بیا ته زمانه ما ورته مهنت داسنه زمانہ گرباتو نه سازت تو با زمانہ ستیز تور پسې مروانه کې خپل ایمان ځان محفوظ کا ټول دې ایمان سودا بازی کې ته خپل ایمان ځان محفوظ کا تو با زمانہ ستیز نه ته ځان د پاره یو بل لار وګورې چې دې خراب پسې نه راځي لرسم شاه منصور شیخ صاحب که خر د ما لپاره خپل خرطوب نه پریږي نه دغه لپاره خپل سړی توب نه پریږي خر زور تام سړی شه اخر توب نه پریږي نو زه دغه لپاره خپل سړی توب نه پریږي اځه دا سودا بیا ګرانه ده کارځانه ده دا خو دې بیړه ځان لګر کړه چې خر تا د لپاره خرطوب پرې نه خود او ته دغه لپاره خپل سړی توب پریږي نه دا خپل سړی توب